او د عربو خلکو مزاج داو. د عربو خلکو به دا مزاجو چې خپل لور به کله ورکوله په یو زمانه کې به هغوی کله خپل لور ورکوله نو د خپل لور ورکولو کې به دا شرط خلی و چې دا لور خو زه تاله در کومه خو د دې لور چې کله بچي پیدا کړي هغې له به نوم زه ږدمه ځکه زه به ورله نوم ږدمه نو زه به د خپلې قبیلې او د خپل خاندان نومونه ږدمه. نو په بعض ټیم کې داسې زمانه هم تېره شوې ده په عربو کې چې هغوی به خپلو بچو له دا خپل نومونه ایښودل چې زما نوم باقي شي. او د عربو خلکو یو دستور دا و رواج و چې هغوی به خپلو بچو له د جنګونو نومونه ایښودل، د تورو نومونه به ولې ایښودل او داسې نومونه به ایښودل چې په هغه کې غیرت وي او داسې جنګ طرف ته تیار. نو محترمو او بیا خاص کر د نبی علیه صلات وسلام په زمانه کې د نبی علیه السلام په زمانه کې داسې خلک و چې هغه ټول بددیني وه، شرکیات و د شرکي نومونه به خلکو ایښودل. د نبی علیه صلات وسلام به ډېر زیات ترغیب چلاو چې تاسو یو حدیث کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې احب الاسماء الی الله عبدالله، الله ته په ټولو نومونو کې د ټولو نه بهترین نوم چې دی هغه عبدالله دی، او عبد الرحمن او عبد الرحمن الله ته خوښ دی. هغه ولې چې د نبی علیه السلام په زمانه کې به ټول خلک شرکیات او شرکونه به کول او شرکي نومونه به ایښودل. نو نبی علیه صلات وسلام د ترغیب دپاره خلکو ته وی چې تاسو داسې نوم ږدئ چې د هغې تعلق د الله د نوم سره وي. نو نبی علیه صلات وسلام په زمانه کې به چې چا سم نوم نه وي خلی، یو زنانه راله د نبی علیه صلات وسلام خواله، نبی علیه السلام وایي ستا څه نوم دی؟ هغه ورته وایي زما نوم عاصیه دی. د عاصیه معنی ده د نافرمانه. نبی علیه السلام ورته وایي نه ستا نوم جمیله شو، ښایسته. نو نبی علیه السلام به نومونه بدلول.